د ماشومانو وظیفه د سره وجنه نه ملويږي یو خو تاسو ته د بنظیر روپۍ ملويږي بل د هغې سره تاسو ته د ماشومانو روپۍ چې دي دا هم ملويږي لکه یو خو تاسو ته 10,500 روپۍ ملويږي بل لا که تاسو خپل ماشومان به دې کې رجسټر کړي نو بیا تاسو ته د ماشومانو هغه روپۍ چې دي دا هم ملويږي خو ځینې کسان ته دا روپۍ د مخکې نه ملوېدلې او اوس ورته نه ملويږي او ځینې داسې کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی هغو ته تر اوسه پورې د ماشومانو روپۍ چې دي دا نه ملويږي نو تاسو څه غلطیانې دي هغه تاسو کړي د هغې د وجې نه تاسو ته د ماشومانو د روپۍ چې دي دا نه ملويږي نه کومې غلطیانې دي هغه ته به دې ویډیو کې ویم د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو اکثر ځینې کسان وایي موږ ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا نه ملویږي موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا ملویږي کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ ملویږي نو هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم ملویږي خو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې کوم کسان نوی رجسټریشن کوي او هغه دفتر ته ځي نو د ځان سره پارمبي چې دی دا به لازم وړئ کله چې تاسو پارمبي ویسئ نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته د ماشومانو وظیفه ملویږي که تاسو پارمبي نه وړئ نو بیا به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دی دا به نه ملویږي نو که ستاسو په کور کې ماشومان او هغې سکول ته ځي له اول نمبر خو هغو له پارمبي چې دی دا جوړ کړئ او هغه ویسئ هلته کې رجسټر کړئ بل لا که تاسو رجسټریشن کړئ او د هغې نه وروسته تاسو خپل ماشومان سکول ته کېنولي نو بیا هم لاړ شئ دفتر ته او خپل هر سره چې دي دا دوباره اپډیټ کړئ لکه خپل ماشومان پارمبي چې دی هغه هلته کې ویسئ او هلته کې اپډیټ کړئ هلته کې به تاسو له یو کاغذ درکړي هغه کاغذ به راولئ په سکول کې چې په کوم سکول کې تاسو خپل ماشومان داخل کړي هلته به یې ویسئ دغه کاغذ بله هلته پرنسپل دستخط کوي به واپسې راوړئ په دفتر کې به جمع کوئ نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا ملویږي که دغه کار تاسو نه کړی نو تاسو ته بیا د ماشومانو وظیفه چې ده دا نشي ملویدی بله دا غلطي چې کله موږ خپل ماشومان په دې کې رجسټر کړي نو زموږ ماشومان چې دی هغه په پابندۍ سره سکول ته نه ځي نو کم ماشومان چې په پابندۍ سره سکول ته نه ځي نو هغې ماشومان ته چې دی هم دغه وظیفه نه ملویږي ځکه د هغو سره یو شرط دا دی چې ستاسو د ماشوم 70% حاضري نو هلو به ستاسو ماشوم ته چې دی دغه روپۍ به ملویږي که د 70% نه د حاضري کم وه نو بیا به دته دغه روپۍ نه ملویږي لکه 100 ورځې دي په 100 ورځو کې چې دی 80 ورځې دی لازم سکول ته تللی که په دغه کې دی سکول ته نه تللی د دې نه سوا غیر حاضري هغه کړي نو بیا به هم دې ماشوم ته چې دی دا روپۍ به نه ملویږي بل لا تاسو چې په کوم سکول کې خپل ماشومان رجسټر کړي نو هلته کې سکول ته ځئ او هغو ته وینا هم وکئ چې د بېنظیر ټیم ورته وینا وکړئ او دلته کې ستاسو د ماشومانو حاضري چې هغې نه یې کترې ستاسو د ماشومانو حاضري نو بیا هم تاسو ته دا روپۍ چې دي دا نه ملویږي لکه اکثر ځینې کسانو هغه روپۍ راشي راځي نه وایي زموږ هغه روپۍ چې دي به دې کې رانغلې نو هغه د دې د وجې نه نه راغلي چې ستاسو د ماشومانو حاضري چې دی هغه نه یې کتري او هلته کې هغه د سکول والا کمزوري چې هغه هلته کې وینا وکړي نو د هغو هغه ټیم به راشي دلته معلومات حاصل کړي د هغې نه وروسته چې دی دغه ریکارډ هغو هلته ویسي چې د پلاني ماشوم دومره حاضري ده دومره دی سکول ته ځي که نه ځي او پلاني نوم باندې پلانی په سکول کې موجود دی که نه دا ټوله ډیټا چې دا هغه یو ځای کړي نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته دغه ماشومان وظیفه چې ده دا ملویږي که دغه ټول معلومات هغو نه اخیستي نو بیا نه کېږي بل لا که تاسو خپل سکول د خپل ماشوم سکول ته په پابندۍ سره نه لېږئ لکه څنګه چې ما تاسو ته لاول وویې نو بیا هم دا نه کېږي بل لا که تاسو وایئ چې موږ خپل ماشوم په سکول کې نه داخل کړی او څو ورځو به یې داخل کړی او بیا به یې ایستلی نو هغه به هم دغه حاضري ګوري د هغې نه وروسته چې دی دا ماشومانو ته به دغه وظیفه ملویږي بل لا چې دا وګورو دا څه وخت پس چې دی دا ملویږي په ټایم باندې چې دی دغه نه ملویږي نو که تاسو ته نه ملویږي او دوباره تاسو خپل ماشومان د کوی د هغې نه وروسته یې کېنولي پارمبي راوالی لاړ شئ دفتر ته او هلته کې رجسټر کړئ چې رجسټر یې وکړل نو د هغې نه وروسته به درته ملویږي هر سره به اپډیټ کوئ د ټایم سره چې سکول چینج کوئ نو هم به ځئ او هر سره به اپډیټ کوئ که سکول یې چینج کړی نو بیا به هم ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ به نه ملویږي نو د وخت سره خپل هر سره اپډیټ کوئ د هغې نه وروسته بیا تاسو ته د ماشومانو وظیفه هم ملویږي او ستاسو روپۍ چې دي دا به ورسره هم ملویږي نو په دې